تفسیر جلالین وی جميعا لتنتفعوا به وتعتبروا. تفسیر جلالین وی ټول ارسل الله پاک د دې لپاره پیدا کړل دي د لپاره دې تاسو نفع حاصله کړئ دغه نه پیدا حاصله کړئ وتعتبروا او تاسو پای کې سوچ او فکر وکړئ. نو څومره څیزونه چې الله پاک په دنیا کې پیدا کړل دي نو دا الله پاک د دې انسان د پیدا لپاره پیدا کړل دي. او نور دی کو سپوږمۍ ده کو ستوري دي کو ځمکه ده کو په دې کې فصلونه دي هر یو څیز چې پیدا کړل دا الله پاک د انسان د پیدا لپاره پیدا کړل. اگر کو په څیزونو کې انسان ته پیدا په نظر باندې نه راځي نقصان وته په نظر راځي لکه مار دی. نو بعضی خلک وی دا چې د هوا کې الله پاک د ذرات چې هغه د جراثیم دي چې هغه زهريله دي نو دا مار هغه چې کوم دی خولي وازه کړی هغه راټینګي او دې پته نه لګي هغه غټه پیدا څه ده د مارو. لکه حدیث پاک کې راځي چې کوم سړی موس قضا کی یو موس قضا کی نو په دې باندې یو کم سل اجدهاګانې په قبر کې مسلط او یو اجدها چې دی یو پیر اوټي او یا لا سبق پکته باندې لړ شي. نو کو دنیا کې الله پاک مار نه پیدا کړی اوس دنیا کې الله مار پیدا کړل د مارغه وحشت ته مارغه یره د هر انسان په زړه کې ده چې معمولی غونډه کې مار وویني ټول راغون شي یا ته او تخت ولې یره په زړه کې ده. مونږ چې کوم دي لیدلې دي بعضی کسان چې چلی دي بعضی تشمار لیدلې دي خو بهرحال د انسان په زړه کې د مارغه یره شته دی ولې چې الله پاک مار پیدا کړی دی. او الله مار نه پیدا کړی نو دا حدیث زموږ مه تر راغلی وي چې یو کم سل اجدهاګانې په الله پاک مسلط کی نو موږ اجدها به یو شي نو ځکه موږ لیدلې نه دی کنه خو چې کله په دنیا کې موږ لیدلې دا غیر زموږ په زړه کې ده نو کو په حدیث کې راشي نو زموږ په زړه کې یره پیدا شي نو موږ قبول شروع نو دا غټه پیدا ده چې په دې سره انسان نصیحت حاصل کی عبرت حاصل کی. دا مار پیدا ده غټه پیدا ده چې په دې باندې موږ تاسو عبرت حاصل نو هر یو چیز الله پاک د انسان د پیدا لپاره پیدا کړی. نو الله پاک پر هو الذی الله پاک هغه ذات ته خلقه چې پیدا کړل لکم تاسو د لپاره ما سج فی الارض پزمکه کې جميعا ټول لتنتفعوا به وتعتبروا د لپاره دې نه په حاصله کوي او تاسو چې کوم دي نصیحت حاصل کوي عبرت حاصل کوي.